الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. دا سورة عادیات ته ویل کیږي د نوم سورة عادیات او دا نوم دې ته ځکه کې خدای شو چې عادیات دلته صفت ته دا اسونو د مجاهدینو او د اسونو د غازیانو نو په دی باندې الله تعالی قسم خوړلی نو دا راواغېستی شي د صورت ته به طوري نوم شو مکی دی د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. په دې صورت کې ترغیب الی الجهاد دی. اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم می دی پا آغا اسونو دا غازیانو باندی ضبحا چی اگی حب کئی فالموریات قدحا فستاغینا قسم می دی پا آغا اسونو دا مجاہدینو باندی چې فالموریاتی رئیستون کی دی اور لرا قدحن پا وحلو د خپې باندې پزمکا فالمغیرات صبحا پس تاغینا قسم می دی پا آغا سنو چی لوٹ اچون کی دی و دشمن د دین باندې صبحا پا وقت سبا کی فاثر نبیه نقعا پس پورتا کی پا دگزے او په دغه دشمن په زید او په مکان د دشمن باندې نقعا گرد و غبار دا دوړې پې ورولياست فوسطن به جمعا پس دن کی دی لرا جمعا اگه جماعت د کفارو ته دا دوړې په هغې باندې ورشي او دا اسونه په خپله باندې ورشي او په هغې باندې دباو قایمولو دپاره او د هغې د ذلیلو او د هغې د سرکوبۍ دپاره دا سونه دا کار کوي. په دې باندې الله تعالی قسم وخوړ چې ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان د خپل پروردگار دپاره انتهایی ناشکره د هغه د نعمتونو دی. کنود په معنا دا لکنود یعنی انتهایی کنود چې دی انتهایی ناشکره ته وایي او انه علی ذلک لشهید او دا انسان یقینا په دې خپل کنود باندې او په دې خپل مینا د دنیا سره او په دې خپل ناشکرۍ باندې گواه دی دا انسان وانه لحب الخير لشدید او یقینا دا انسان د مینې د مال د پاره یعنی د مینې د مال او په مینه د مال کې لشدید انتهایی سخت دی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور آیا دا انسان نه پوهیږي اذا بعثر ما فی القبور کله چې راپورته کړی شي راوسپړلی شي ما هغه امواتو لره فی القبور چې په قبرونو کې دي دا دوباره را ژوندي کړی شي وحصل ما فی صدور او حاصل کړی شي هغه رازونه هغه احساسات او جذبات او ارادې چې په سینو کې دننه وي. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ان ربهم یعنی پروردگار د دوی په دوی باندې په دقه ورځ باندې لخبیر دا خبردار دی په خپل مخلوق باندې داغه د هر حرکت او سکون نه داغه د هر اراده او نیت نه داغه د هر ظاهر او باطن نه الله تعالی خبردار. نو العادیات قسم می دی په هغه سونو منډو وهونکو باندې یعنی زما د قسمی په هغه آسونو د مجاهدینو
او د غازیانو باندې چې هغې منډه وهي نو چې دا منډه اس وهي او بیا ودرې نو هغه دا چل کوي دا چل کوي اس نو ذبحا معنا هغې هپ هپ کوي هپ هپ ډېر تیز چې وچلېس او ودرې نو د هغه را سینه داسې کېږي او هپ هپ کوي دا سای دغه شوي داسې فالموریات قدحا پس د هغې نه په هغې اسونو د مجاهدینو باندې مې د قسمي الموریاتې چې اور راویستونکي دي قدحن په وهلو د خپې باندې چې کله په پتریله ځمکه باندې دا اس په ځغل شي نو د نالونه چې په دې کاڼو باندې لګي نو چمک د هغې نه اور وباسي فالمغیرات صبحا پس د هغې نه په هغې اسونو باندې مې د قسمي چې لوټ اچوي په کفارو باندې صبحا په وخت د سبا کې د سبا په ټیم کې په دشمن باندې لوټ او حمله کوي اغاره اصل کې هغه حملې ته ویلې کېږي او لوټ ته ویلې کېږي او دا ټیم ځکه یاد کو چې عام طور سره د عربو د عادتو چې هغې به په دشمن باندې حمله کوله نو وختي به یې کوله د شپې نه به یې حمله نه کوله او چې کله به سهار وختي شو او تمیز قدر به د انسان نه کېدی شو نو بیا به یې حمله کوله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې چې کله د خیبر غزا ته ته نو صحابانو مې مقام دی هغې ته ورسېد د خیبر نه لاندې ده او په هغې کې د مازدیګر لمونځ وکړو او هلته یې ستوان وتوان ملګرو ته راوالي او هغې پاسته کړه هغې وخوړل لاندې شپه وکړه او سهار وختي چې کوم دی نو بس بیا بلکل نږدې خیبر ته او سهار وختي چې څنګه دا یهودو خبیثان دا د خپلو دغه د باغونو ته د کشۍ او کودالي او شکرۍ او بوجۍ دا راګیستې وي او چې ویې کتل چغې کړې چې والله محمد والخبیث په الله قسم دی چې محمد دی او فوج دی ورسره او منډې کړې په دې کوڅو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خربت خیبرو او اذا نزلنا بساحة قوم کله چې موږ نازل شو په ډاګر یو قوم باندې نو په ساعة صباح المنذرین دا پیغمبر خاص هم داسې کول نورو روایاتو کتاب المغازی د بخاري کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام او دغه ملګرو د شپې به حمله نه کوله نبی کریم به د هغې پورې انتظار کوو یو کلي ته چې د هغې نه به د سهار بانګ راغی نو بس ویل دا مسلمانان چې د سهار بانګ به وانه اورېدلی شو نو په کلي باندې بیا حمله کوله دې وجې نه په کوم کلي کې اذان نه کېږي نو اسلامي حکومت له پکار ده چې دا په لازمه کړي او کني چې غزا پې وکړي بیا دا اسلام شعیره ده الله اکبر الله اکبر الله تعالی ډېر لوی دی اوس هم دا طریقه ده په جنګونو کې چې دا د جهازونو د جټ جهازونو جهاد دغه دی دا هم سهار وختي دا دوی کوي لمانځه وخت کې 3 بجو نه وروستو بیا دوی حمله کوي اگر چې دوی خو تیارې ورانه ته نه ګوري دوی خو چې شی وران کړه و اسلامي پوج خو به هر شی نه ورانوي او نه به اسلامي پوج د نیک او د بد تمیز نه کوي خو وجل به کوي اوس خو دغه شی نشته اوس خو سر یې پټوله دی چې څه وکړه فاثرن به نقعا پس پورته کړي دا آسونه په دغې باندې په دغې مقام باندې د کفارو نقعا ګرد و غبار دا دوړې ورولي په هغې باندې ووسطنا به او دننه شي په دغې باندې جمعه هغه جماعت د کفارو ته د کفارو پرې فوج باندې ورشي اوس الله تعالی دا قسمونه دې دپاره وخوړل
په 3 قسمه اسونو د مجاهدینو باندې. او دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې د اسلام روح دا دی چې ته به دعوت الله پیش کې، خو چې کله د دعوت په لار کې رکاوټ چا سازاو نه به د دین د لار به تې اوزګارې بیا. او دغې ته ویلی کېږي جهاد فی سبیل الله، دې ته ویلی کېږي غزا. او دا جهاد داسې عمل دی چې کوم وخت مسلمان کې دا جهاد جذب ژوندی، مسلمان به حری دی، به آزادي دی، به غلامۍ نه خلاصي. نن چې موږ غلامان یو، موږ په خپله د جهاد خلاف شروع کړی دی. اسلامي حکومتونه د جهاد خلاف کوي. دا وجه ده چې ورځ په ورځ باندې یهودیان، هغه خبیثان، هغه خبیث قوم، هغه بېغیرته قوم چې خپل پیغمبر ته وایي چې اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، هغه بېغیرته قوم نن په مسلمانانو لوبې کوي. هغه دا لوی سرمایهدار د سعودي او دا لوی سرمایهدار د اماراتو، هغه بېغیرته د ډېر مالدارۍ دونه بېغیرته کړي دي، دونه بېغیرته کړي دي چې هغه لګیا دی اوس یهودیان تسلیموي. د یهودیانو جازون له په خپل په هغه پاکه ځمکه باندې د پرواز اجازت یې وله ورکړه. هغه جازونه د هلته په ایرپورټونو باندې راکوزېږي. دا هغه بېغیرتو ته اوس دا دنیا پاتې شوله، دغه بېغیرتو ته داسې بېکاره نسل راغی. زه یو ځل زما شاګرد دی او اماراتو کې به زه دې ځمکې مدرسې لپاره ډېر تلم، نو هغه د دې دیر دی او دیر کې د هغې د کلي شینکټ نوم دی، افضل نوم یې دی، هغه مولانا زما شاګرد دی. نو د هغه ځای ته ولاړم، نو هغې ته وادي غلیله ویله، وادي غلیله. نو دغه وادي غلیلې اخر سر کې هغه د یو غره ویښ کې کلی و چې دا غر نه به دونه غټ غټ کاڼي رالوېدل لکه 50 منه او 60 منه یو کاڼي دی، نه به هم ډېر و، داسې کاڼي به غر نه رالوېدل. دا غره لاندې دا خلک آباد شوی و او هر سهولتونه پکې وو. او د دغه عربو پلاران د دې غره نه به راکوزېدل، دا به بیا زه ورځ دوه درې به هلته زه وم، نو د دې غره نه به راکوزېدل، نري نري وو، نري نري سړي وو. نو ما افضل مولانا ویل چې دا پلاران دلته نه راځي، دلته اییر کنډیشن دي او راحتونه دي او دې په دې غره کې په دې دا کې ډېره دي. وایي دا وایي چې دا سهولتونه سړی بېغیرته کوي. ما اوس نن ما هغه وخت نه دا خیال و چې دا زبردست عرب دي او دا هغه جفاکش خلک او دا خلکو چې د اسلام جنډې بلنده کړی و په دنیا کې، او دا اوس چې کوم دي سهولتونو کې رالل، د ایر کنډیشنو ته ناست دي او د هر قسم سهولتونه دي، دا دې بېغیرت رښتیا بېغیرته کوي. بېغیرته دی که نه؟ محمد زوی د سلمان غټ بېغیرته، بېایمانه، یهودنۍ پاللی سړی دی، دا بېایمانه په خپله اقرار کوي چې ما د یهودنۍ پیس خوړي دي او ما له هغې تربیت کړی دی. نو چې د یهودنۍ په کې کلوي شي، ابه یهودیان نه تسلیموي، ابه یهودیان له چې کوم دی هغه وایي یهودي او سعودي وایي وزن برابر دی. نو اوس یې لکه سعودي د دغه تابع که، د یهودي تابع که. دا چې زمونږ حرمین شریفین دي، هغسې بېغیرتو په لاس کې پاتې شو. مسلمانانو له لازم دي چې دا خپل پاک ځای نه دي اوزګار کړي د دوی نه. انشاءالله وبشي داسې که خیر وي، دا وخت به ډېر لرې نه وي. ان الانسان لربه لکنود، په دې باندې ما خبره کوله چې دا قسم ولې الله تعالی په دې باندې خوري. دې ته عظمت شان د جهاد ته اشاره ده. لوی شان په اسلام کې د جهاد فی سبیل الله دی. په دې اسلام مضبوطیږي، قوي کېږي، مسلمانانو کې احراري او د غلامۍ هغه زنځیرونه ترې لرې کېږي، ځکه جهاد اهم امر دی. ان الانسان لربه، یقینا انسان د خپل پروردګار لپاره لکنود انتهایی ناشکره دی، انتهایی ناشکره دی. وانه علی ذلک لشهید، او یقینا دا انسان په دې باندې ګواه دی. وانه لحب الخیر لشدید، او یقینا دا انسان په مینه د مال کې انتهایی سخت. دا زمونږ ډېر خاص دوستانی، زه چې ورځم ما له چیلې وګډه لارې وایي مدرسې لپاره ورشمه که نه، نو یاره تندې یې ترېږي، په الله یقین وکړه.
حالانکه یعنې په دې ځای کې یو ډاکټر و په ځای کې په دوبۍ کې او زما هغه ملګرو له هغه سواد دی 200 درهم یې ورکړي مولوي صاحب له ډوډۍ وکړه ګډ ولوالی او دغه وکړه خو چې د مدرسې دپاره د پیسو خبره شوې 500 روپو دا تندی یې ګونجي کړی دا مدرسې په دې باندې چلېږي په دې مصیبتونو یعنې ما په خپل زندګۍ کې زه قسم وخورم زه به ښه نیستم چې ما چا نه ځان له څه شی نه دی غوښتلی او د دې مدرسې لپاره زه د هر چا مخې له تلی وم او ډېر خلک په دې دوبۍ کې به ډېر خلک وو ډېر زما معتقدین چې زه به رسې ورښکاره شوم د هغې هغه کیمپ ته نو زه به یو ته لاړم او دوی به ولیدم نور به ایسته پټ شوي وو دا د مدرسو حالت دی د انسان ځکه دا وایي چې لحب الخیر شدید انسان په مینه د مال کې انتهایی سخت دی جامد دی بالکل او دی وجه نه حدیث کې راځي چې دا مال دی که نه دا د انسان شقیق ورور دی د مور او پلار دواړو نه دی بلکې په څه اوقات د مال دپاره خلک ځان مهلا کوي او زه نور څه نشم ویلی دا دغه دی چې په دې پاکستان کې خلکو د مال د ګټلو لپاره څه شی ونه کړل هیرون یې په کوم ځای کې دننه نه کړه په ځان کې او د بار ملکونو د وړلو لپاره یعنې دونه د شرم خبره ده چې دا سړی کولی نه شي دا د مال هغه سختي ده چې انسان مال باندې دونه مین دی افلا یعلم اذا دا چې دا انسان دا کار کوي نو افلا یعلم ول دا انسان پوه نه دی چې اذا بعثر ما فی القبور کله چې دا قبرونه راوسپړلی شي او راپورته کړی شي هغه چې په دې قبرونو کې کوم مړي دي وحصل ما فی صدور او حاصل کړی شي هغه رازونه جذبات او احساسات او ارادې چې په سینو د خلکو کې دي ان ربهم بهم یقینا رب د دې خلکو په دې خلکو باندې یومئذ په دقه ورځ د قیامت باندې لخبیر پوره خبردار به وي د حالاتونه الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او په دې قرآن دې الله موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ یا الله یا الله زمونږ څونه مشران کشران زنانه نارینه وفات دي ټول وکړي څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي زمونږ د عمل پاکستان الله مستحکم کړي خدای پاکه دې له قوت او طاقت ورکړي خدای د تمامي دنیا د مسلمانانو یو د امن قلات نسازه کړي خدای پاکه د قرآن په وجه باندې دې کې استحکام راولي د قرآني نظام په وجه باندې د ملک مضبوط او محکم کړي یا الله مسلمانانو کې جذبه جهاد ژوندی کړي یا الله چې د دین د زایغینو نه او د دین د باطل پرستو نه او د دین د دشمنانو نه دین بدل والي زمونږ پروردګاره زمونږ مظلوم مسلمانان د دنیا په مختلفو کونو کې د ظلم په چکۍ کې دلیږي د صلیبیانو د لاسه د یهودیانو د لاسه د امریکایانو او دغه د هندوانو د لاسه او د دهریانو د لاسه خدای پاکه د دغې مسلمانانو دفاع په خپله باندې وکړي او پاکستان داسې مستحکم او مضبوط ملک ساز کړي چې په د دنیا په هر کونه کې د مسلمان او د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي تپوس وکړي د خلکو نه یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي یو صحیح قیادت الله پاکستان کې راولي او د هغې په ذریعه باندې د ملک او د قوم اصلاح او د قوم د بدحالي الله تعالی په هغې ختمه کړي الله زموږ ټولو نه راضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې آمین صلی الله